د دې ماشوم ویډیوګانې خو تاسو کتلې ویډیو به پوره ګورئ زه به ټول یادوم خو پوره به ویډیو ګورئ به کمنټس کوئ نو صحیح ده خو پوره ویډیو به ګورئ دا ماشوم دی او والد صاحب تاسو ټول ته پته ده چې داسې خبره کې مخکې تللی دی تاسو ټول ته پته ده په هغې خبرې اترې نه کوو سیده دا ماشوم دی یعنی دی اډمټ کوونه کوچرې داسې خبره یي دا کومه خبره چې مشهوره ده په حقیقت کې داسې خبره یي نو دا حد درجې ظلم دی ښه دا ماشوم یې پیپرو له بوتلو په پیپرو کې صرف څه لیکلي پاپا 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 نو هغوی ورته وایي چې دا خو ذهني یو قسم لړۍ خراب شوی دی او د پاپا د وجې نه څه دنیا نه لاړې او وایي په هسپتال کې هم اډمټ نه کړو صحیح ده ګورئ د یو کس د غټ هغه زور ماشومانو له او هغه مخلوق له ورکول چې د الله لیکم پې نشته یعنی مونځ او دسم پې نشته د الله حق پې نشته نو مخلوق له بیا څه ظلم او زیاتې ورسره کوي الله دا حد درجې سره دا ظلم دی ګورئ هغه ماشوم چې په سواد کې هغه زنانه ویشته او ماشوم ورسره دی الله اکبر کوي د ماشوم د مخې ویشته دا ظلم او غټ زیاتې دی صحیح ده په باجوړ کې دماکه وشوه او واړه واړه ماشومانان به څه شو د دنیا نه لاړه دا غټ ظلم او زیاتې دی او هغه ماشوم چې د مور یو زوی او نورې خویندې وي او دغې ماشوم به وله ګټه وټه کوله او ملیانې غالبا صاحب بهکې خرڅول او هغه هم بهکې څه شو ټوکړې شو او مور له په داسې حالت کې راغلی چې ټوکړو دغه هم ظلم دی په بل ځای کې هم داسې خبره اتره شوې وه چې ماشومانان الله اکبر زیاتې ورسره شوې دا ټول ظلم دی الله اکبر کبیره او تاسو ته پته ده چې الله جل شانو هر یو څیز برداشت کوي خو ظلم ګوره نه برداشت کوي ښه او فرشتو ته ګوره وایي ما ته ګوره د مظلوم او د مظلوم جړه راونه رسیږي زه ګوره دا څه کوم زه ګوره دا نه برداشت کوم زه به امون چې په پښتو کې وایي چې فوراً کاروایی چې موتا په پښتو کې زموږ په مخلوق کې مشهوره ده الله جل شانه ګوره فوراً د هغه قدرت په حرکت کې راځي الله او تاسو ته پته ده چې د دې ماشومانانو نحوست بیا په موږ باندې کېږي د دې ماشومانانو نحوست د دوی ازار او د دوی د دې وړوکي جګر نه دا فریاد ایستل یاد ساتئ د دې نحوست په ګوره په موږ باندې راځي او دا کم نحوست چې سټارټ ته ګوره دام زویم دام د ظلم نه دی دام د ظلم د وجې نه سټارټ دی ګورئ تاسو ته دا خبره کومه ګوره حکومت نه دی حکومت دا د غیر اسلام سره چلیدی شي یعنی مطلب یو هندو سره چلیدی شي یو عیسائی سره چلیدی شي یو یهودي سره چلیدی شي یعنی د غیر مسلم سره دا حکومت چلی دی چې ګوره د ظلم سره نشي چلی دی ښه یا ساتئ ګوره کو ظلم په هر ځای کې الله جل شانو د دې بدله دنیا کې مغسته ده او آخرت کې مغسته الله ورته ګوري الله ورته ګوري خو لږه موقع ولا ورکوي نو بهر کې دا کوم ماشوم چې مخې لرالی نو یقین په الله وکړه ډېرې خفه کړو داسې نور د دنیا ماشومانان دي په مدرسو کې دنیا ظلم او زیاتي چې وشي دا دماکې وغیره وشي او واړه ماشومانان اکو په هر ملک کې دي افغانستان کې په هر ځای کې واړه ماشومانان به دنیا نه لاړ شي که نه الله اکبر دا ټول ظلم او زیاتې دی جناب دا غټو چې کم عقل والدي د هغوی زور ماشومانو له فیملی له ورکول دا ګوره ډېر غټ ظلم او زیاتې دی په دنیا کې خو مونږ هر څه وکړو دنیا کې خو د یو څو ورځې دي خبرې اترې به ختم شي خو یاد ساتئ ګوره په آخرت کې څه دی په آخرت کې به زما او ستا ګورې ډېر بره انجامي ښه نو برای مهرباني دا خو زما اسلام وایي چې څوک په ماشومانو باندې شفقت نه کوي دا زما په امت کې نه دی الله اکبر کبیره الله یقین په الله وکړه ډېر بې سوره کړو دا کم چې دي ته وایي هسپتال کې ځای نه میلاوېدو غیر دا ټولې خبرې اترې تاسو اورېدلې زه تاسو ته بیا هم یو خبره کوم کو په حقیقت کې دا خبره داسې دا کومه چې مخامخ راځي ګوره یاد ساتئ ډېر غټ ظلم او زیاتې شوی دی ښه دې ماشومانو سره اورال خبره کوم بیا دا ماشوم چې کم دی ډېر غټ ظلم او زیاتې او دی به الله تپوس ګوره کوي د دې نحوست په زموږ په ټول ملک باندې زموږ په ټول حکومت په ګوره د دې نحوست ښه الله دې موږ ټول معاف کړي الله دې موږ د ظلم نه وساتي خو هر ځای کې ظلم دی هغه ظلم دی هر پارټي والا د انسانیت ته موتا ټول سې یو انسان یو ښه یو بدنم دی دا پټول بدن کې چې دا وړه ګوته نه وړه ګوته چې بده وړه ګوته باندې د ټول بدن لرزي ښه دا مختلف پارټي دی پلانې او ډینګره خټول سره یو بدن دی یو اسلام دی یو مسلمانان یو پاکستان دی او ورال یو مسلمانان یو دا ګوته خو مختلف دي دا پلانې پارټي دا ډینګره دا خو دې خو کنه خټول یو مسلمان جناب ظلم دی بس
الله دې مو ټول د ظلم نه وساتي کو هر ځای کې دې ظلم دی بس الله دې مو معاف کړي خدا خبرې نو ډېر غټ ظلم او زیاتې شوی دی ډېر غټ ظلم زیاتې شوی الله دې مو ټول معاف کړي